پر امر احتجاج ناست وو دا یا مردار خور ډي سي پښتون ولس پاروي دا کاروبار د کندهار او د پټي د بولدک او د چمن دا د کومه وخت څخه دا د 140 کال نشي توکي کرل شوي دي موږ دوی په خبر دی پر برمه باندې 2 لک روپۍ اخلي هېڅ نه ورته وایي خبره داسې شوې ده قرآن شریف کې دی خدای پاک وایي پر دروغجن د خدای لعنت نو زموږ پر دا ډیپټي کمیشنر هم د خدای لعنت قاري محمد اسلم نومیږي دا یې ملګرو له وراستولی دی چې راسي خبرې وکړو راسي مجلس وکړو راسي چای سره وڅښو نو چې ورغلي دي وایي زه خو ته یې ګرفتاره کوم هغه ورته ګرفتار کړو موږ ته یې کله ګرځولي یاست نو پر ځای د دې چې د شرافت و د انسانیت لاره واخلي دا حالت یې په دفتر کې پرېښي دي مخکې لا خبره ورته کړې وه دا دفتر پر فیسبوک ښکاره کېږي دغه لاټي چارج یې پر کړی دی وهلي یې دي داسې خبره کېږي چې د ډیپټي کمیشنر او هلته د کرنل او د برګیډیر په منځ کې اختلاف دی والله اعلم چې شته ده که نه ده چې هغه ورته وایي چې وروره دا خلکه مه راپاروه دا ګرد ښار د ولس توان موږ نه لرو خو ډیپټي کمیشنر ګورو په کومه طریقه دی دونه زړور دی نو موږ د ده د شمنه څه د غایبولو مطالبه کوو دا بیا د عمل کولی شي دروغجن دی دوکهبازه دی ظالم دی او په سیاست اخته شوی موږ څه وایو ملګري اغوا کړي دي د پرلت رهبري دلته یې راوړې ده یو جن راغورځېدلی دی خپل حال یې ویلی دی دا نور د دوی سره دي دا نه ده معلومه چې چیرې دي و دې ته اغوا وایي اغوا برای تاوان ډیپټي کمیشنر د پرلت پر مشرانو کوي دا خلګه چې شی مني دا خلګه پاکستان نه مني دا خلګه د پاکستان آئین نه مني دا د پاکستان سینټ نه مني دا د پاکستان قومي اسمبلی نه مني دا د فارم 45 دي 47 دي 58 دي د هرې بلا د خوا چې راغلي دي د بل پر وژو دي قومي اسمبلی او سینټ څنګه نه مني د ضیاءالحق په وختو کې د سینټ کمیټۍ جوړه شوله د وسیم سجاد چې هغه وخت په سینټ چیرمین و بله کمیټۍ جوړه شوه د مجاهد صاحب چې د هغه د قومي اسمبلۍ په مطالبه و رالو دلته موږ پارټۍ مجلس سره وکړي نور یې هم د دې ډیلیګیشن خلک وو دا موږ بوتله چمن دا د مشرف په وخت چمن له مې وروستل بانډر یې وکتې خلک یې وکتل معلومات یې وکړه او دا یې د کمیټۍ د دې شي حمایت وکړي چې په چمن کې چمن او د بولدک د مابین هر شی چې دی ورځي دا کاروبار دی چپ د اسلحې چپ د نشي توکي اوس نو دې ظالمانو د وجې چې نشي توکي یې نه دي وګورو دې بدبخت ناروا ته نشي توکي نه دي په ټوله صوبه کې نشي توکي کرل شوي دي موږ دوی په خبر دی پر برمه باندې 2 لک روپۍ اخلي هېڅ نه ورته وایي په دې خو موږ دوی خبر په ګرده صوبه کې د افغانستان د خوا بند شو اوس د نشي توکو سمګلینګ انتظامیه خاص کر د چمن او اسټابلیشمنټ دا خو خرابان د سره د نشي توکو د کوم خوا راځي دا
و دې کاروبار ته دوی ځان چمتو کړي. نو چې قومي اسمبلۍ نه مني، سینټ نه مني، د پاکستان آئین موږ ته دا حق راکړی دی چې ورور خپل پر امن احتجاج وکړي. موږ پر امن احتجاج ناست یو. دا یادوي مردارخور ډي سي پښتون ولس پاروي. د ده دا خیال دی چې پښتون ولس به د دفتر وسوځي، فلانی کار به وکړي، فلانی کار به وکړي. نو به موږ ووایو چې دا خو دهشتګرد دی، دا خو تشدد پسند دی. موږ اوس هم خواست کوو خپل ولس چې وروره پر امن عدم تشدد پام کوئ چې د دې دوکهبازه دروغجن په دوکه کې رانیسي، او مطالبه کوو چې دغه زموږ د اغوا په نامه چې زموږ رهبري د دولت ګرفتاره کړې ده، دا یلک کلي خوند ولکه راځي پر وایي. بیا نو پاکستان چې زه درته وایم نه مني حکومت د دغه په وخت کې د عمران خان په حکومت کې یو عمران خان نو ورسره وزیر خارجه وو، وزیر داخله وو، د ام آی مشر وو، د آی اس آی مشر وو، د تجارانو د چمنو د کوټې د شناخت کارډو والا مشر وو. دا ولاړو په کندهار کې مجلس وکړ. دې سره رضا شو چې د کوټې او د کندهار ترمنځ به شناخت کارډ او تذکره حکومت وکړه. اوس هغه د حکومت نه مني، اوس هغه د ورکړی عرضي حکومت چې څنګه دی چې کاکا هغه اسټابلیشمنت دا فیصله سره وکړي چې راسي دا بڼه دا اختیار به دې ته شته نه. دا به جمهوري حکومت دی. جمهوري حکومت هغه فیصله وکړله، دوی پر موږ باندې اوس د فوج بنابستي فوج موږ په سیاست کار نه لرو. ورک ستا څه کار دی؟ دا باډر تا ولې باندې جانورونه کې اختیار خو نه و، دا بل اختیار خو نه و. نو نه پاکستان مني، نه آئین مني، نه جمهوریت مني، نه انسانیت مني، نه اسلام مني. دا کاروبار د کندهار او د پټي د بولدک او د چمن دا د کومه وخت څخه دا د 140 کال د فرنګي او د افغانانو په منځ کې دا معاهده وسوله د ګندمک د معاهدې پاس چې پر دغه بارډر باندې به هیڅ ویزا او پاسپورټ نه، هر سړی په خپله مرضي خپل کشف ته تللی شي، خپل مارکیټ ته تللی شي، خپلې انګرې ته تللی شي، خپلویو شادۍ ته تللی شي، هغه دلته راتللی شي. 140 کاله زه د سړي زوی وم، هیڅ شکایت نه و، خیریت و. اوس اسټابلیشمنټ ته او انور صاحب ورته څه بدامني جوړوي، بدامني جوړوي. دا درته وایم قتل و غارت جوړوي. یو پر یو اړخ باندې، پر بل اړخ باندې بېروزګاره وطن کې نوره بېروزګاري جوړوي، لوږه جوړوي، غربت جوړوي. کېدای شي د بل جنګ نیت یې کړی چې زه به دا ښاغلی پښتون بېروزګاره کړم، وږی به یې کړم، نو بیا به یو جنګ جوړ کړي، بیا به ټوپک په لاس ورکړي. دا انشاءالله که خدای کول دغه ارمان دې هم نه وي. اوس یو سړی و بل ته د ځان په نیت ګوري. دغه اسټابلیشمنټ او ډیپټي کمیشنر دونه بې غیرته دي، هغه د 8 میاشتو څه ناست، نه له تا ویرېږي، نه له تا شرمېږي، نه له تا ته کږېږي، نه پر تا خرڅېږي. اوس دې په دې لاټhiچارج و، په دې ګرفتارۍ، په دې افغان ملت ماتوي. دا ارمان دې مو راکوه. د ټول وطن د پټي د چمن د عبدالله خان د اګر د جنوبي پښتونخوا څخه د خاص
کوو چې د پرلط نه صرف دا چې حمایت یې وکړي بل په سر و مال یې ملګرتیا وکړي دوی ته دا وایو چې وروره ډاډه اوسه وړمه ورځ نواب ایاز خان د ده سره زیارتوال ملګری و علاوالدین کلکوال ملګری و سردار امجد ملګری و زه ورسره ملګری وم دواړو ښه جلسه وکړله موږ نو دوی ته په عزت وکتل پرلط والاو موږ ته په عزت وکتل نو موږ څه غواړو موږ بلکل دا غواړو چې د پرلط ټولې مطالبې دي اوس تا داسې لیدلي د انور نوم انو دی انو ته خدای د انو په دسخط دا د بادینی و کمردین و انبور اډه و چمن و دفتان و دالبندین د ده په دسخط د کوی په د کوی کړه جایدادونه هلته پرېږدي اوس به ته دا جایدادونه پرېږدي دا کړه د پلارو د نیکه ګټلې بس انو حکم کړی دی دا هغه ناروا کیسې دي چې دوی په موږ مني نو موږ شکریا ادا کوو د هغه بلوچانو ملګرو چې د اسمبلۍ ممبر دی یا پخوانی چې پخوا چې د سینټ ممبر صادق صدرانی دغه ملګري د حق دو تاریخ هغه د جماعت اسلامي والا لاړې پرلط رالې دلته په اسمبلۍ کې مجلس وکړي د ماشکل چې کوم پرلط راغلی و هغو حمایت وکړي د چاغۍ و د دالبندین و د دفتان والاو د دې پرلط حمایت کړی دی اوس فارم اووه څلوېښت یې بولي اته څلوېښت یې بولي اته پنځوس یې بولي دغه خواران پښتانه په اسمبلۍ کې ناست دي اوس ته یې اندازه ولګوئ پښتانه ناست دي بلوڅ د پرلط حمایت کوي و ځان ته پښتانه وایي وایم موږ هم پښتانه یو بېشکه عزیزه خواست درته وکړو په دغه اسمبلۍ کې لکه څنګه چې د بلوچ چا سترګې نه وکښې چا هېڅ بده نه ورسره وکړه په تعامله کې هېڅ وکړي او ځان ته پښتون وایي دا د پښتانه روزګار دی دا د پښتانه سره معامله ده په دا قیمت وکړه نو چونکې دی خوره کوي د اووه څلوېښت کې د اته څلوېښت فارم په معنا دی نو د کرنل صاحب سره د میجر صاحب سره چشمک وهلی دی هغه ورته ګوره په اسمبلۍ کې خو یې غږ نه کوي د باندې چې راووځي وایي زه خو د پرلط حامي یم هلکه د حاجیانو ځای مکه ده د ممبرانو ځای اسمبلۍ ده په کوڅه کې په بازار کې په کور کې وایي او په اسمبلۍ کې نه وایي نو راسې بدې خبرې به نه کوو خواست به ورته وکړو چې ته هم راسره ملګری سې دا د ګډ پښتانه د عزت د دې تاریخ انصاف د ملګرو ډېره مننه کوو او دا وایو چې د عمران خان په اسمبلۍ کې تر ټولو غټ شمېر والا دا زموږ پښتانه نه دي په اسمبلۍ کې دا خواران په دې نه دي خبر چې تر سل بالا امیلګانو د پرلط حمایت کړی دی په اسمبلۍ کې کړی دی په پریس کانفرنس کې کړی دی په جلسه کې کړی دا تاریخ تحفظ پایین پاکستان ټولو پارټیانو د دې مسلمت حمایت کړی دی بي ان پي پکښې نو ملګرو ډاډه اوسئ په ټوله جنوبي پښتونخوا په هره ضلع کې به ځای دي او لکه اشراف هغه چې درته وویله چې ته نه آیین منې نه پاکستان منې نه اسمبلۍ منې نه قومي اسمبلۍ نه مذهب نه عقیده بس وچ کلک انو حکم کړی دی د انو د شا اسټابلیشمنټ د سر خلاص څنګه دی خلاص ایوب خان باندې څه فیصله وشوه پر ایوب خان د پانسۍ فیصله وشوله قاضي القضات د پښتونخوا سیټ څه نومېده سیټ وقار چې دی به پانسۍ کېږي د آیین خلاف ورزي کړې ده خانشي د صمد خان سزا کړې
یا خان اوس و چې تا بنګال مات کړی پر ضیاء الحق اوس ول چې تا د منتخب وزیر اعظم پانسي کړی دی او هغه د فیصله پر اوس ول چې دا په آئیني طور نه دی پانسي سوی دا په انګریزي کې کوډ بلډډ مرډر ورته وایي هغه دی په سپین مخې بریک او مشرف دا دونه ښاغلی و چې د پانسۍ حکم پر سر ولاړو په دوبۍ کې پټ شو تر په ژوند بیا نه راغلی په مرګ راغلی او په مرګ چې راغلی همیشه قومي اسمبلۍ او په سینټ په دا کې صدر د دعا کې د ده د دعا د پارټۍ خبرې چې په سینټ کې پیش کړي سینټ انکار وکړي دا په ټوله دنیا کې نه دي سوي چې د ملک صدر دې پاتې سوی کمانډر ان چیف دې پاتې سوی او د ده د پارټۍ سدي اپر هاوس ورته وایي سینټ انکار کوي نو د دې بل بم د هغه که خدای کول دغه یې کې جمهوریت سره لار نه وروره 1 by 1 ووټ بالغ رایدهی جمهوریت پښتونستان د پارلیمنت بالادستي دا موږ ګټلې ده یا خان نه کړه ور ملک یې مات کړي اوس یې بیا نه راکړه نو دا هغه شیان دي نور ستاسې د ټولو کورو ده ماښام اذان وشو په عزت اوسئ خدای مې راوله غږ به پرله کوو د سیالۍ په ورځ د خدای په امان ورځ مې कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।